مسند الامام الاعظم دبستان ابو حنیفه کا دوسرا سبق. امور کې شیلی او مخ کې د نیت په باره کې سبق یلو کړ. دویم نمبر سبق د شي د کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعه دی په باره کې د سبق سي اول نیت په باره کې او سبق نیت په باره کې. حدیثنا د بسم الله الرحمن الرحیم. دې باندې سلوس کې د ځکه او عبارات تیروا کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعه ابو يعني حنیفه. هذا كتاب الإيمان. هذا ده كتاب الإيمان الإسلام والقدر أو الشفاعة. أبو حنيفة عن علقمة وبه قال حدثنا أبو حنيفة وبه حدثنا وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن علقمة عن يحيى بن عن علقمة عن يحيى علقمة بن مرصد مرادك سلان دي لكالي عن يحيى بن عمر يعمر دو غير منصرف تكنا بروزن ينصر سيدة. قال بين مع صاحب لي مع صاحب لي بمدينة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بصرنا بعبد الله ابن عمر اذ بصرنا اسکی اسم فجتیه ده کنه شلته څنګه لاړو مون کنه عبد الله بن عمر می وکاتو مفاجأه سمانا اچانک څه خای صحیح چې مونږه نظر پیو غورځیدو بعبد الله ابن عمر فقلت لصاحبي هل لك أن نأتيه فنسأله عن القدر قال نعم. فقلت دعني حتى أكون أنا الذي أسأله فإني أعرف به منك شيزو سره زیات وسیدلې ما قال كذا اعرفو اسم توزیل سیغه ده کنه اعرفو به منك اسم توزیل استعمال په چی سره شده من سره ته استعمال منی لشي کنه چې مو سره معاشرت زیات شوی دی کنه. حوزل د کې حدیث د تخای ګورولې د ابو حنیفه سره د حدیث بیان کړی دی کنه د الکما سره نغد یحیی بن یامور نه کوي هغه چې زی و پیره کې و ما ملګری سره په مدینه کې کنه بینا دا شدا بینا مضاف کیږي کنه بینا لفظ او د کی دا معنا ورکې د چې دا تضمن دی معنی دی شرط ده هم متضمن معنا شرط ده. صحیح ده بین صحیح ده بین ما یا بین صحیح ده صحیح شو چې ملګری سره هم د پیغمبر سم په مدینه کې چې مونږ عبد الله بن عمر سه وکړو. صحیح ده نو ما ملګری دی چې آیا تا دی خبره ته شوق شته چې مونږ ورشو تاسو نو کې تقدیر او قدر متعلق خبره تنه او پختو هغه تی چې والي ناراضه کنه به متي چې پریمي دا کنه چې زته نه تاسو موږ ځکه زیات تو سره تعلقات ساتم پوهه مکانه مو سره تعلقات ډیر دی وغیرہ لکه زیات سره پاتې شویم. فانتهينا الى عبد الله چې مونږ ورور رسیدو فقلت يا ابا عبد الرحمن موتی چې یا ابا عبد الرحمن دا کونیت تی خد عبد الله ان نتقلب في هذه الارض چې مونږ دلته ګرځو زوره زو کنه فربما قدمنا البلده چې زنه ځای کې مونږ یو شهر لاله راشو کنه بها قوم يقولون حتی د خلکو سره مونږ مخامخې وشي لا قدر چې هغه وایي چې لا قدر تقدیر مقدیر نشته فبما نرد عليهم فبما نرد څه جواب ورکو مونږه قال وابلعهم عبد الله سیبتی دا قال کې دا چار لاندې ګوري لیکل شوی دی عبد الله سي تراجدي خوايا قال ابلعهم مني ما نو دا خبر ورسوي اني منهم بريء زتنا بیزار یم ولو انی وجدت اعوانا کما سره سوق مساعدین و مددگار وکنه لجاهدتهم ما وسره جهاد مقاتله کړی و چې د دین کې شر نشيخه دین شر نفي کو مقاتلا لهم النفي الشر لنفي الشر بالدين في الدين صحیح شو
ثم انشأ يحدثنا انشأ چې شي د پر استعمال کې افعال مقاربه شو کنه چې لګې شو موږ له حدیث بینول شروع کو قال نو وی مختصی وی بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رهط من اصحابه ومعه رهط من اصحابه یعنی هغه سره څه کسان راحت چې تل شي درونه لاسو پرې کسان سي بي اذ اقبل بينما کسیوی کنه بينما چې اسم فجتیه بیا پکې رسی خدا بينما شرط سی اسم فجتیه رسی ځکه شرط منه پکې ورکی کنه چې اذا اقبل شاب جميل لګدا کنه خاص اذا اقبل شاب جميل ابيض چې یو کسرالو ځوانو ډېر خيسته او سپین رنگ وو حسن اللمه او سنی برابر یو لم یو وفر یو جم لم وفر صحیح ده کنه صحیح ده جم لم وفر چې شتل شي تعریف د لزده جم د دې لم چې شتل شي کنه لم د المام نه راته د المام چې شتل شي پیشي بنور غزدان تعلق جوړل لم غتل شي په دولو بنی ولګي صحیح ده صحیح شو جم شي لکه جمعه باللغت چې د غوګونو سره ځای کی خا وفره چې لګور کارته شي زنه به نور طریقونه کړي خبرې دا به صحیح ده درې قسمونه دي د څنو د سنت خامخ طيب الريح عليه طيب الريح خوشبوتی نړۍ راتله صياب بيز عليه صياب بيز سپینې کپڑے غوندلې وي قال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نه د سیونه به السلام عليك يا رسول هغه سلام وک السلام عليك دلته کې عليك تعظیم د پاره شو خاصه چې تخصیص یو کو کنه د پیغمبر سره نور دې نشه السلام علیکم السلام یا رسول الله به وي یا رسول الله السلام علیکم انا بدی به تعمیم وکړه کسي بالکل السلام علیکم قال فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورددنا معه فقال جواب ورکو پیغمبر اسلام جواب فقال ادنو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال غچ ادنو نګدې شم یا رسول الله استجازه ده خاکنه اجازه ده قال ادنو نګدې شه فدنا دنوتن او دنوتين دو درې قدمه نګدې شو ثم قام موقرا له ثم به تعظیم د پاره پاسیدو ثم قال ادنو یا رسول الله نګدې شم نورم فقال ادنو نګدې شه فدنا ده اسی ساکت ده فدنا حتى ألصق ركبته بركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم چې زنګونونه یو سره او جنگول نګدې کړل فقال غنبه د تپوش عن الإيمان قال د ایمان په باره کې او خایا قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله چې په دغه شیانو به ایمان لري قال صدقت اخبرني عن الايمان کې د الايمان معرب شو کنه ان تؤمنن تعریف شو سیدلته کې لغوی معنی بني د خان تؤمن سیده کنه به تعریف او معرب او معرف یو نه د سید ټیک شو توخد پکې نه د پکار ټیک شو خامخته فقال چې تاسو نه کول صدق ته به دي چې تاریخ تیا وي تصدیق به کو قال کده قال چا طرف تراجی دي لکه د اصحاب کرام ویلو نه د سوګي چې قال فعجبنا من تصدیق عبد الله ابن عمر د حدیث څخه نقل کړی عبد الله ابن عمر او کنه ته چاري لیکلی سیده ټیک شو فعجبنا من تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله صدقت كأنه يعلم لکه دي ته پته دي چې د خبرې قال فاخبرني عن بيد جبريل ويخا فقال جبريل السلام عليكم فاخبرني عن شرائع الاسلام ما هي قال اقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا شزاد رحيله ورسره ويخا وصوم رمضان والاغتسال من الجنابه دلته کې اغتسال من الجنابه نور حدیثونه کې نشته خد الفجر بدل دي کې ټیک ده قال صدقت صدقت فعجبنا لقوله صدقت قال فأخبرني عن الإحسان ما هو قال الإحسان أن تعمل لله كأنك تراه فإن لم تكن تراه تحسين الأعمال تشتغل شيء مکمل اخلاص وي پکې د سی ودا تعالی دا کوستي ګوري
محاضره مشاهده مقام فإن لم تكن تراه فإنه يراك. کته نه ګوري به دا خیال خو کولای شي ما خو ګوري کنه چې تا ګوري معنا ته بیا شکه پم وکړي. فإذا فعلت ذلك فأنا محسن. قال نعم. قال صدقت. قال فأخبرني عن الساعة متى هي؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من المسائل بأعلم من السائل. چې مو استاد دواړه دي کې برابر دي معنا نه ده چې جبرئیل علیه السلام د پیغمبر سم علم برابر وخه دلته کې معنا چې په دې دنیا کې سطح باندې څو غم دي زما کې په سطح روي زمين چاته پته نشته. ایوتم دا کنه ایوتم ولكن لها شرائط وأمارات أشراطنا يا الشيخة. فقال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. پنځه شیان شو کنه یعنی دا علم القيامه سده دا په هغه پنځه شیانو کې داخل لخوا کنه. قال صدقت. ثم انصرف ونحن نراه. قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سموي علي بالرجل سړی لرا ولای سړی لشکه او را ولای سيده. فقمنا في اثره يا الشيخ اثره اثره چې موږ پسې لاړو. فما ندري اين توجه. پته یې نه لګي چرته لاړو ولا رأينا شيئا او نه د څه شی او علامه. فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا جبريل عليه السلام. جبرائيل كجبريل يل شي څو لغات په کې جلالین کې شته. جبريل عليه السلام اتاكم يعلمكم معالم خاصه شو معالم اتاكم يعلمكم معالم دينكم. تاسو ته دین ول احکام غیره مسائل خای معالم چې شته لشیا سره تشیان پیژنې ښا صحیح شو. والله ما اتاني بسوره الا وانا اعرفه فيها. چار سورات کې مې پیژنو الا هذه سوره دی پرې مې نه پیژنو ځکه خو ورسته خلاص ولا دارا کوله کې دوه لکه اتاكم توست راغلو کنه راوړي تاسو يعلمكم تاسو دین درزداکي دین حدود له معالم دینکم د تاسو دی دین معلم ولکه معالم سي معلم نه ده معلم بلتل شي معالم چشتل شي على شوله تدل شکم شانته بلار څخه یم علامین راوتل سیده. صحیح شو. خو زدلته دی حدیث تا ګوره کنه دی حدیث ته چشنه لشي حدیث جبريل نه وتل شي حدیث جبريل ته ولي لشي جبريل السلام کې راغلو د جبريل السلام حالات کې بیان شو ځکه وتل شي لکه حدیث القرطاس د قرطاس ول حدیث او حدیث الغار درې کسان په غار کې وکنه بالکل حدیث الغار وتل شي غار ربان شو د شتا ډیر حدیثونه دي کنه حدیث جریج و غیره د حدیثونه شته صحیح ده کنه صحیح شو. د بل حدیث هم د سند بدل دي نو دې حدیث کې ګوره کنه دی حدیث کې د حدیث والد سی وشولو جبرئیل السلام ول را دي د پریشانی ورت سدي اصل کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دور کې یو پیر کې د سی وشول عبد الله بن حذیفه یا حذیفه یو سړی وو هغه د پیغمبر سره تاسو کو پیغمبر سره دي شي سلونی ماشیتون سو غواړي مانه تاسو کوي کنه نن تاسو شان خیم نه غو تاسو شکل شروع کو کنه یو پکې وي چې اين ابي یمن ابي ما پلات سوق دی هغه چې حذیفه لکه ته پسونه خسوګ نه کوي کنه صحیح ده بل پکې تاسو کوی نه ناقت زمو خچرته د پیغمبر سمتل شروع کا د خوراک کې دا پیغمبر کول خدای نه زیه کوي کنه خدا خلیانی سوالات پیغمبر نه خو د دین احکام ته پوس کوي نه غو د خدای پاک آیت نازل کو شلا تسالون شیان تبدل لكم تسوکم نست پسونه ما کوي کده لخر شي خوان بنه کې در بیکار در بنه ولګي طبيعت به خراب کی مزه نه غنه بس صحابه مون شو به ضرورت پوسته نه کولو به صحابه ته ډیر شوق وې د څه طریقو کو اخر مونږ ته پوس نه شو کولای او خدای د لیمونه فرمایي د اعلان کې منه خدای غیر ضروري سوالات نه وکنه نبی د خدای یو کړل کنه چې جبرئیل السلام راولې گو صحابه ته شوق چې خدای پاک یو ډیر سړی راولې کنه چې د هاتی د خواده بونه نه واقف کنه قسم سوالات وکي مونږ ته پیدا شي ک پیغمبر سره ته پوسونو کې جواب به ملاوي شي نبی جبرئیل علیه السلام په دغه شکل کې راولو خا انساني شکل کې او دلې دا خبرم کوي کنه چې عبد الله بن عمر سے دا حدیث بیان کړی دی چې الته کې یو کس وکنه غو د تقدیر مقدیر خلاف خبرې کولې و غیره چې الامر ان پونچی عرش اوس نه پیژندل شي مخکې الله پاک ته پته نه چې کله شي حادث شي
وجود کې راشي له پیژندل شي. نبی دا حدیث بیان کو او دلته دی حدیث کې خوري پیدا دي کنه دا خو السنه ده. حدیث سید دي کې ټول خبرې د دین باندې السنه ودیل شي. هغه وجه ده چې په دې کې د دین ولا عقایدم باندې ذکر ته تؤمن بالله ایمان عقاید ته اشاره شو کنه ټول عقاید دی پکې او ټول احکام اشاره د اسلام احکام تل شي کنه اقام الصلاه او زکات و غیره سرسری ارکان خمسه چې کوم هم دي د لو خدل بیغنه باندې پکې احسان خدل شي د تصوف او طریقت یې شيخه کنه یو خو شریعت وی کنه بل طریقت وی ټیک شو دي طرف ته اشاره شو پکې ټول شین پکې راګیر شلو دل کی دنیا سی هغه ولا شنه پکې طریقه القلوب تل شرقاق المسائل الرقيقه سیده زړه نرمواله بل پکې درو علوم طرف ته اشاره شو ان تؤمن بالله علم الكلام ته اشاره شو علم العقائد عقائد الاسلام سی شو الاسلامي شي کنه اسلام شرایع او الاسلام احکام تل شي الفرائض الارکان د بشرط نه مولوي فقه نه مولوي فقه طرف ته اشاره شو له بدلته احسان چې طرف ته اشاره طریقه و تصوف السلوک سی شو درې علمونو طرف ته اشاره دي کې ټول علمونه رالل سی شو دا خبره پکې شته. او بیا جبريل عليه السلام په دې شکل کې ولې خصوصي تار باندې راللو علماء دي کې ډېر پیدا لیکلي دی و پکې دا لیکلي چې دا د دې کې خدا شیخ حدیث دي کنه مشکات او بخاری و غیره دنیا کتابونو کې طلع علی فزیس طلع علینا رجل ذات یوم ورځ یو کنه شپینو طلع او تل شي طلوع افاق نشر جواز شي ظهور زمکه بن نشر جواز شي سیده چې کسره له مو کې چا پیژندونه نه لا يعرفون من احد ندلته مسله دي کې چې عالم طالب علم ته پکار دي چې تعلقات نه ساتي سیده ځکه موږ پیژندونه ده نه م پیژندل سي او بل چې شو پکې دا خبره چې ځوان او جوان معنی ده چې علم په ځواني کې خزده کیږي ځواني کې ټیم ولا ورکول پکار دی وړوک مشوم یا وړتوب کې نه کیږي دا شیان. او بل جمیل او جمیل معنی چې هيئت خيسته او حسن الهيئه چې طالب علم علم ته پکار ده چې ښه شکل کې ګرځي خیرن خچن دی نه وي سید سپي ستري نه ونه تر پکی پر در شي اهتمام کوي. او حسن اللم معنی چې هر اعتبار سره شي شرایط ته برابر وي سید کنه لباس کې و غیره و غیره دي سمان حسن اللم برابر وي وخته کنه شرایط ته برابر وي سید ګیره میرم. طيب الريح خوشبو مشبو لګول خو درس حدیث د پراسه سنت طریقه ده سید کنه اغن علیه ثياب بیز ندینه دا معلومه شي چې کپڑے برابر وي سپینی صفای خیرن نه وي او سپینی کپڑے خاصه د علماء شان دي کنه او مردگانو ته کپنو سپینی کې ورکه او سپینی غوستای حدیث هم دي صحیح ده ټیک شو. بل خبره پکې څه ده چې هغه سلام کو نه سلام طریقه د مجلس سره شي سلام کی خا کنه اذن حدیثونه کې چې یا محمد ویلو دلته یا رسول الله ده نه کې د شي یا رسول الله ته پټ ویلو بیا نږدې شو به محمد وی چې دا ته معلومه نشي لکه دا څوک معلوم کا استخا کنه سي شي محمد او فرشتہ څه د جبريل د دنیا عالم نه شو عالم شهود نه عالم شهود کې مکلف نه وکنه د عالم شهود ده کنه او هغه ته بری دا مکلف د پرخان دي چې یا محمد بنوي خیر رسول الله وي لا تجعل دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا سیدا بلکې خنم سره به پکار کوي سیدا आवाज بوله کوي خبي چې دی طلب وختل چې زنګدي شمه نګدي شمه دي مله شي په مجلس ته علم کې نګدي کې نسل پکار دي سره شکیږي علم قصر النظر الیه کېږي چې متوجه تا ته شي بیا هغه علم زر ترانسفر کېږي کنه هغه نه له توجه تا کې منحصر شي هغه نه شتول نګدي شي کنه ندی کې خو ظاهره خبره چې تقرب په شي کې اختراع غشې ته د ډېر حاصلېږي سید تقرب تر ته اشاره شو او نور حدیثونه کې چې زنګونونه وسره ولګول او زنګونونه د هيئتم خدي چې جلسې په قاعده شکل اختیاري سید او بل خبره پکې دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زنګونونه ولسونه کې د خپل باندې د ادب طریقه شو پیغمبر سره طریقې معنی ذات متوجه کی څوک چې متوجه کې به بلا سر باندې یک دی کنه خدا د ادب خلاف نه واغه د پرسید د تعلیم علم د پرد شی ټیک شو چې هغه نه باندې به ته پوښتنه وکړه ایمان کې ټول شان راغلل خا ایمان چې شته شوی دلته کتاب الایمان والاسلام دی کنه مو د ایمان اسلام قدر او شفاعت معنا به بیانو ټیک شو اول پکې اسلام د اسلام چې شته شي دی ول لغوي اصطلاحي معنا به بیانو هغه نه پکې احسان دی چې احسان څه شته شي ډیره هم درجه ده پکې اشراط الساعه دی پکې 15 شان خصوصي ذکر کړل چې د الله علم سره خاص دي یو پکې د قیامت علم شو بل بران کله نزيلېږي او پرخامو کې پیژندل بغیر د سواسيتي استعمال الټراساوند بغیر استعمال نه کې د حاله پیژن شي ذکر او انثى دي او چاته پته نه لې سبب څه کېږي او چرته بمړېږي دا الله ته صرف معلوم دي ټیک شو کنه هغه نه به دي چې لاړو به عمر سیبي مې چې دا څوک به ول پیغمبر سم جواب ورکړي د حضرت جبريل عليه السلام ټیک شو